د تور بد شکل انسان له چې کله سینې له ورشي هغه الله خشته کوي وي الله به دې خشتم کی والله به دې د ښایسته بوی والا به دې نه الله جوړ کي ښکلی بوی به درنه خېږي او زمونږ چې د مسلمانانو کم حق دی دا به حق تا ته میلاویږي وی هغه کلمه ما ته ووایه او ضمانت یې د نبي کریم علیه السلام نه واغست نبی کریم علیه السلام وی هغه کلمه دا ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بدا سړي کلمه وویل چې مسلمان شو دا سړی نبی کریم علیه السلام ته وی ښه د الله رسوله اوس راته وایه دې وخت کې زه څه وکړم نبی کریم علیه السلام وی دا ټیم نه د مونږ دی دا ټیم نه د حج دی دا ټیم نه د عمرې دی لیکن دې وخت کې مونږ راغلي جهاد ته یو مونږ سره په دې جهاد کې شریک شه دې حکم د الله کې را سره تم شریک شه وی خجی ما سره دا چیلې دي د پردي نبی کریم علیه السلام وی دا چیلې خپل مالکانو ته ور وشړه کلی ته دننه ورننه باسه تاسو زمونږ د دې دین د پاکوالي ته ګورئ دغه وخت کې زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر او د مسلمانانو د کافرو سره جنګ جوړیږي نښلي د مسلمان سره الحمدلله نه دی د کافر او د مسلمان دی منځ کې چې ته سیاسي مسله نشته جنگ دی په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جنگ دی وخت کې خلق د خلکو نه مال وي نبی کریم علیه السلام وی دا چیلې د دې کلی تا سره امانت دی تاله درکړي دي دا تاسو امانت دی امانت خپل خلکو ته حواله کا بیا مونږ لراشه او نبی صلی الله علیه وسلم په حکم دا سړی روان شو او چیلې ټولې د خیبر په کلي دننه ورننیست کم خیال کړی چې سړی د بهر نه چیلې راولي خپل کلي ته راننوځي نو بیا هر چیلې خپل کور ته منډې وایي هر څاروی خپل کور ته منډې وایي چیلې حواله کړې او دا سړی نبی کریم علیه السلام خواله بیا راغی او د ماسپښین نه مخکې د نور د خطو نه وروسته او د ماسپښین نه مخکې جنگ په خیبر وشو او د خیبر په شهداو کې یو دقه تک تور چې دا د ده نه بدبوی ځي دقه سړی شهید شوی جنگ چې کله ختم شو خیبر فتح شو مسلمانان خپل زخمیان صحابه کرام خپل مړي ګوري شهدا ګوري نو د مسلمانانو په جماعت کې یو سړی پروت دی چې یو مسلمان یې نه پیژني دقه دا تور حبشي دا شپون کې پروت دی نبی کریم علیه السلام چې ورغی ویې کتل صحابه کرامو ته یې ویل زه یې پیژنم ویې تاسو یې نه پیژنئ دا زه پیژنم او نبی کریم علیه السلام دا دراتک کیسه ولا وکړه او نبی کریم علیه السلام فرمایل چې زه بخپله د خوشبوی دی وخت کې محسوسومه چې د بدن نه د عنبرو په شانې بیخ دا په دې وخت کې ماته الله وښوده او د بدن سپینواله زنن په دې ورځ کې دا سینما چې ما وسره کومه وعده کړې وه دا سپینواله ما ته د قیامت ښودلی دی ما ته د قیامت د نمونه الله وښودله داسې تک سپین سړی دی ښایسته دا زموږ د کلمې اولنۍ مرتبه ده او دا دومره زوروره کلمه ده دغه سړی بغیر د دې نه چې د مون ټیم پې رانغی
ودا سوال کیدی شي چې کوم مسلمان به څوک داسي چې نه دنیا کې مونځ کړی نه روژه نیولې ده نه زکات ورکړی دی نه نفل کړی دی او نه تهجد کړی دی نه حج او عمره کړی دی او جنتی دی دغه د خیبر شهید دی اسود رضی الله تعالی بس دغه د 2-3 غنټو مسلمان بختور لاړ د دنیا نه جنتی وګرځید ډیر ناشنا حال مولا ادریس خان دهلوی رحمت الله تعالی علیه معارف القرآن کې د عارف رومی واقع لیکل عارف رومی وای چې یو زمانہ کې یو بت پرست بادشاہ مسلمانان مجبور کول چې تاسو به د بوتانو عبادت کوئ نو یو ځلې اور بل کړی ډېر کم خیال کړی چې بادشاہ یو بدعمل شي یا په علاقه کې یو سړی بدعمل شي بې حیا شي او زوروري د بې په چا اړن خوږي د چا په جاړه اړن خوږي هېڅ د ده پیسه کلک دیا خوا دی خوا نور کې څو لټې نور هم درکوي نو یوه زنانه د خپل بچي سره یې راوستله او دې زنانه ته وایي چې د الله رب العزت نه د یو الله نه منکره شه او زما په شان د بوتانو عبادت وکړه دا ښځه ورته وایي چې زه مسلمانه یم او ما یو ځل الله څه عهد کړی دی چې لا اله الا الله زه بل خوا هېڅ کله تللی نه شم دا ښځه ورته سړی ورته وایي ګورې دې اور کې نه چې سېزم دي دا اور مې تا لبل کړی دی خو زنانه اگر چې زنانه ده نه په بدن کې زور د منډې شته نه د بدن د زور هغه طاقت شته او چې د بادشاهان دي د ملک رانیسي او تا اور ته اچوي نو که ته هر څومره زورور شي ته به څه وکړي ولیکن دې بادشاه د دې ښځې د کمزوري کولو د دې عقیدې بدلولو دپاره اول د دې غېږې ماشوم یې وله راښکلی د غېږې ماشوم خبرې کولی شو او دی وله دې اور ته وغورځاو د هغه پیسه چې اوبس دا چې ماشوم یې ترې واغسته او دې اور ته وله وغورځاو نو بس دې وخت کې عارف رومي وایي چې د دې ښځې دړه نه یو الله خبر دی قسم دی چې چا در نه په زوره د لاس نه چرګه واغسته ستا چرګه ده او چا نه واغستله او په زور یې نه داسې چرګه روانه کړله بس هر انسان دی پې پته ده چې اړه د غوښې دی بیا چې په ده چې هر څه تېرېږي بل او بیا بچې چې دا ماشوم یې دې اور ته وغورځو نه په دې ماشوم باندې اور نه لګېږي دې ماشوم دې مور ته آواز وکړه او مورې راشوې اور نه دی آتش کده نه ده عیشت کده ده عشرت کده ده مورې راشه د اور غلبلي نه دي د زندګۍ د تېرېدو ځای دی دا زنانه د بادشاه په دویم ځل ښځه وغورځوله اوس قسم دی عارف رومي وایي که نه ماشوم اورالي او که نه زنانه اورالي دې وخت کې چې دا بادشاه ګوري چې د ماشوم څه کوي هلکه دې اور کې او دا ښځه څه کوي فوج ولاړ دی د علاقې لږ چې څه مسلمانان دي دی راغونډ کړي دي یکدم باچا اعلان وکړو ګوره پام کوئ یو مسلمان اور ته ونه غورځوئ د اور یې نه سیزي داسې خطره ده چې زما د دین خلق مسلمانان نشي دا وی عجیبه کلمه ده ګوره ابراهیم علیه السلام بیان قرآن کړی دی چې کله خلکو اور ته وغورځو نو الله رب العزت چې الله دی چې زما او تا باندې هوا یخ هم رالوزوی شي په منګه ګرم هم رالوزوی شي الله جمع هم راولي او الله اوړی هم راولي او دا یوه دنیا ده والله په یو ځای بارانونه وي
اسمان شین کیږي نه او په بل ځای په کلونو باران نه کیږي. دا یوه دنیا ده. هغه الله دې مړ ورته اعلان وکړو یا نارو کونی بردن و سلاما. ای اورا اور نستا منی او نزما منی. دا اور به چا پیدا کړي چې بدن انسان چا پیدا کا هغه الله اورم پیدا کا. اقا اور ته آواز کوي یا نارو لکه موږ ته چاته آواز کوو یا فلانیا دلته راشه. ای اورا برد یخشه ګوره او څه د الله احسان دی که چېرته د بردن د یخوالي سره الله سلامن ویلی نه وی ګوره ډېر یخ هم نه شي. ابراهیم علیه السلام به دغه اور کې د یخنۍ نه تنګ شوی و. بیا به د یخنۍ نه تنګ و نو دې اور ته وایي یخ شه خو چې دومره یخ هم نه شي چې د یخنۍ نه یې په عذاب نه کړي. ګوره او هغه رب دی چې د دوزخ په شان اور ته انسانان لاړ شي او په دې اور لګېدلې د الله هم دې ته وساتي. په دغه دوزخ کې فرښتې ګرځي. دا اور نه دغې فرښتو ته بدن ته ګرمایش پیدا کوي او نیسیږي او په یو ځای باندې 50 سال جوړ دی او 50 سال جوړ او دې باندې یقین ولره ماما دا جهان خالق بل څوک دی. زبا استاد دی دین د دې کلمې یو ډېر لوی زور دی یو ډېر لوی هیبت دی یو ډېر لوی شان دی. خو دا د ګوره د دې کلمې په شان چې دا څنګه پاکه ده پاک وخت به تیرې پاکه زندگی به تیرې. زما ستا کور کې چې د ښځه او خاوند خپل منځ کې یو بل ته پړکې خیري والله کې زندگی تیریږي. د کور کې ښځې او خاوند من کې چې لږ عقب دی خوی نه نه که زندگی د دواړو ښه وه یو بل تیاړه پاک دی مړه داسې زندگی به تیره شي چې جهاني به حیرانې. خو که لږ معمولي دغه د ښځې او د خاوند زندگی کورګان وټ. الله دې زمونږ او ستاسو د دې کلمې چې د څومره شعبې دي د ایمان الله دې زمونږ په هغې باندې پوره عمل نصیب کړي. الله ګناهونه زمونږه معاف کړي. صغائر الله زمونږه معاف کړي. کبائر الله تعالی زمونږه معاف کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.